Göğsün sağlıklı olması. Bizim İslam göreceği beraberlik Bismillahirrahmanirrahim. ومحاولة يدير ويطيع رياض الحال لجنوب الصفات لتاريخ شهر شمال دلتا وهاي سكول في الميدان والصبر لتساعدك كبير الموت والموسيقيرو وعنانو ومشرانو الكل المحفوظ ويتنعلم قولنا شمال بنوش الآن بدلو رجل كوينان نلتش مكان دلناس مكان جماعة اللي شاو خاصوه بلد مسارات في المدينة الجوية تسمع في العاصمة وبدأ من المنوط ميزات وركي فهذا يرجع معنا بالخانقة في الخانقة رجول يلازم دورون ويقبل من يشكون من العزائز ضربوا غير لنا يقول كل وركي لا تشوفون تشوفون كتير بدك وتشوفون جرا تشوفون دين ولا دين بدغوت كيس الخطواتين الخطواتين اللي تسوون خلف تقريبا بقار تشوفون كتير من بينهم تشوفون خير من الله الزمان بداش يعرف من غادي يسمونها تشارك على كل النساء ومش تريد تعطينا غير الوضع الأوروبي شو صار؟ جميل مليار شاغلين من القلب وترمسوات خان بولير ولا ترسيج يقول له جماعة الرسول عزيزان وجدت الإيرانية في الإسلام كشافش كنزم شاكر هواي بس فرش بسنو دبل مو كاريات وعزيزان مش بتلاقي الأخلاقي وتندي الدنيا جان باجان الإمداد جاكر فكر اللي يكون سوچنا من زمانه का कोशिश करे दी कि जो खुलन को सही खलास को सही बस पर काम दौलत चावश ताला पाक में पूरा करे वो ताकि मुताबिक लगाए इन ज़मानों और चमन बने वलन अज़ीज़ान उम्मत हमने मुतमदज़न पर मौजूद कनात साचूबे वश बसी अल्लाह हर पश्तो चिदा वतन दज़ान मूली زان سال بولي زان مسلمان بولي ده حق لري شمس تكونه كل انسان مكمل من الله فاقصات من مغلطان وخبر من مغري فرم مسلماني بني يختار مكبرة پشتو بني هر پشتانه چیز مش په خبره کې کوم نیمګړتیا تاریخي دا ستاسو حق دې مش کوي که یو عالم دین دا وایي چې اسلامي خبره د پښتونخوا ملي او پارټي د قران کریم او د رسول الله صلی الله علیه وسلم د لارې چپه ده موږ دې پټو وایو ښکاره ووایو یې ګرځو ولس په مخ کې کلمه لا اله الا الله محمد رسول الله بیا
که یو چا پښتانه ته داسې خبره ښکاره شي چې یا نیمګړې وي یا د پښتو د قانون مطابق نه وي موږ ته یې وروڼه یو موږ ته یې وښیاست که موږ نه ومنله موږ د دنیا ګرد بدلوو عزیزانو چمن د تاریخ د ملګرو ذکر وکړي د چمن خلک به د نورو پښتنو زیات یې خپل قبیلداري کوي یو په دې چې د پښتونخوا ملایان پاټۍ یا د وطن د راټولونې یا د وطن د ژغورنې کوم سیاست روان دی دا له چمنه پورته شوی په دې به ډېر کم خلک خبرې دا د غازي امان الله خان خبره ملګرو وکړه خان شهید دا وخت نه سیاسي دی نه سیاسي پارټۍ لیدلې ده نه استاد شته دی خپله وایي وایي زما هر څه چې زه کوم یا ما وکړه دا زما خپل د دننې رڼا وه خوشحال بچي دا خبره وکړه شاید قهر خان هم وکړه غازي امان الله خان چې دلته راجرېدی نو ډېر پښتانه راغلي وو خان شهید تازه د جیل راغلی وو نو ورځم لاړ دی وایي چې کښېنستو دومره لوی جوش د ولس چې له سپین ګل نه بیا تر چمنه په زرګونو انسانان د غازي امان الله خان د موټر سره څنګ پر څنګ را روان وو بیخي په 2 ګنټې کې د غازي امان الله خان موټر دغه ته راورسېد چمن سټېشن دا وخت نری نری باران ورېدی نو غازي امان الله خان چې راکښته سو د انګریزانو فوج سلامي وکړه او زموږ د وطن د غریب خلک کورونه چې باقي د دې په لاس کې اټوالونه وو چې سلامي یې وکړه دغه د انګریز فوجو د بوټو خټې دا زموږ د هندوستان خلکو ورڅخه نو دی وایي دا خبره پر ما دونې موج شوه چې وطن زموږ دی علاقه زموږ دی یو پښتون پاچا را روان دی اول خو دا پکار ده چې دې ته یو پښتانه فوج دا کړی وای یو هندوستاني غریبانو په ټولو باندې موټرونه ورڅخه دی په دې چرک چې دومره ورک شوه خو پوهېدم نه په ده باندې پوه شوه دا نوي ناټکان اورېدلي دي نوي دغه اورېدلي دي خو دلته خلک وشورېدل زه به پوه شوم چې پاچا راورسېد ما چې سترګې چورته سره راپورته شوم امان الله خان داسې راغی و دې پښتنو ته چې متناسب خپل بندروزۍ او سیاسي دا خلک وو ول چې راغی مخامخ ورته ودرېدی ول ته په پښتو پوهېږې که ته پښتانه یاست نو خود یو څه مې ویل ورشه دلته خلکو شور جوړ دی نو دی دلته په شا ولاړ ما ته داسې څه وشوه چې کشکې ما سیاست نه وو نه ما سیاسي پارټۍ پېژندلی ما ته داسې په زړه کې راولګېدله چې کشکې موږ په ګډه یو سړی ټاکلی وای او د غازي امان الله خان هرکلی یې کړی وای بیا دا موږ ته په پښتو کې یې خبرې کړې وای نو مې سره خوشي وو نو ما ته دا سوچ راولګېدی چې د دې بدبختۍ علاج بل شی نشته د دغه انګریز د حکمرانۍ خلاف یو تنظیم پکار یو پارټۍ پکار بیا دی ولاړ په 19 کې دوی لګیا شو وخت ناوخته دوی غرمام د ایستل شوي یاست نو داسې ځای جوړه کړله چې د جومات به دا کار شروع د مسجدونو سره د روژې میاشت وه مولوي باران کاکوزی زموږ د جومات ملا و هغه به سره پوهېدی ما ورته وویل ماښام ما مولوي صاحب د تراویح بعد تبارک شریف تبارک الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير دا طالبان وایي په تراویح والله دا ثواب لري داسې به نه وي شته چې ته یو آیت د قرآن شریف ووایې په پښتو یې موږ ته ترجمه کړې موږ یې په معنا پوه شو خوند به هم په راغلو تبارک به هم وویل وده راته وویل چې زه نن نه یم تیار ته مهرباني وکړه که څه وایې ته ووایې
موضوع ولاړ شوم زه قرآن شریف یو آیت مبارک مې ووایه د هغې ترجمه مې وکړه نو په زړه کښې ډېر خوشحاله شوم چې زه انشاءالله مجلس روان شو اوس به مو یو کار په پوهېدم نه یو کار به مو یو کار پر دې باندې دا کتاب پرې کوم نه ورکوي پر دې باندې د ده مشر ورور حاجي عبدالسلام خان او د جعفر خان دو پلار خدای دې وبخښي په کابل کې وفات شو ایوب خان دا درې دغه ونیو راوړو پټ د پټ په پولیس لاین کې واچوو دې هریانو چې په دې وکړه یې جنګ کړی دی یې ښکنځل کړی دی یې بده خبره کړې ده د ځوانانو هلکان دي 25 کاله 19 کاله 22 کاله په دې کې دغه خبره چې وایم چمن په کار د ادارې کې پخوا یې کړی موږ یې ونیولو موږ په پولیس لاین کې ناست وو ورځ ترپک شوې پولیس سپایان یې دغه ته اچولو موټرو ته اڅګزي چې کوم سپایان وو د پولیس دغه وخت هغه یې نه وو نیولي نه یې بوتلو موږ ته موس په خلاص دوی ورځې بعد چې دوی راغلو بیا یې وزارت موږ په جیل کې ناست وو ما ته رامیږدې شمال څه کیسه وه ده راته وویل چې موږ چمن ته تللي وو په چمن کې کوږک څه ځینو خلکو بند کړی د ملا مطلب په ماچي مسجد کې شاید د مطیع الله مسجد به یې د عیدګاه والا وي په دې مسجد کې ملا خیر محمد اردوزی دا تعلیم دی ملا خیر محمد او 15 کسه نور خود به د هرې کښې شاید زه ماښام سرور زه نومونه ما نه کړه پیدا کوم یې بیا د کور کوي ته 15 کسه سره کښېنستلي دي چې دا انګرېزانو دا زموږ ناکه په ناکه دا ځوانان یې ولي دا یو کیسه غواړي دا په ټول هندوستان کې چونکې موږ یو کوچنۍ پارټۍ یو او خپل تاریخ لیکل ته خلاص شوي نه یو دا په ټول هندوستان کې اوله سیاسي برمته ده خلکو به په پرېنیګرافو کې ورکاپیر دی راته وړي یا مور زوی چې مې وویل یا مې په دغه کې حمله پرې وکړه دا اوله سیاسي برمته وه دغه 15 کسه زه به معلومه په تا ده چې موږ یې معلوم کړو او د یادګاه پرې ولیکو دا د کوژک کار یې ورته ونیول د چمنه 3 کسه راغلل یو میجر و دا ورسره دوی ونیول برمته یې کړه د افغانستان ویې او هلته یې دا نه وویل چې موږ پیسې غواړو دا یې نه وویل هغه پرنګي مې ولیدي چې دا اخلاص دی کې موږ دا پرنګي ښځه او دا میجر او دا کپټن نه یو دوی دوه د وزیر څکلي دي ولي زما کار د وزیر څکلي دی دغه ریګله یې بوتله بیا افغانستان حکومت انګرېزان مجبور کړي ملا خیر محمد د خدای وبخښي هغه هلته پاتې شو افغان حکومت یو کاریز ورکړي دا نور یې بیا راایله کړل څه پیسې مې خپل کړي دا لومړی سیاسي برمته وه په هندوستان کې د چمن خلکو د خپلو سیاسي مشرانو په معنا وکړه خانشین وایي هغه چې راغی زه کشر وم زما ورور ایوب خان په ما مشران وو بیا ډېرې ناروا خبرې راتلې چې خدای وکړه دا ښځه خلکو یې عزته کړې ده داسې یې کړي دي هسپتال یې وړې ده بیرانه شوله چیش شوه که څه مې ما نه منله زه په دا پوه وم چې پښتانه دونې بې عزته خلک نه دي خو بېرته مو وارخطا شوم چې وه خدای پاکه کله د زنانې سره څه بد شوي وو دا خو د کس پښتانه پزه پرېږدي هغه چې ښځه وه او سړي راغله او ښځې وویل چې کور یې ودان زه یې داسې وساتلم لکه خپله لور زه یې داسې وساتلم لکه خپله خور په ګوزه کې زړه راشه وکړو هلته په لارې باندې انګرېزان سره څو کسه وکتلې یو دوه درې کلاغې مو ووهه بیا یې یو عربي سره موش واخیستی خو هغه یې اوس راکړم زه یې بوتم هلته نو ما مطلب دا دی په دې به چمن راکېږي نه دا به تا ځکه کول چې ته افغانستان د فوټبوله پروت دی ته د سیاست په معنا پوهېږې ته د سیاست په زندګي پوهېږې
دا به نه وه چې ما دا ټوله کړې دا به خود به دې کوله خود به دې کوله خامخا به دې کوله بیا هم که پیجر دا کتاب ولیکي په خپله بیا ما سعید ته ورکړي سعید ترجمه کړي د ما څه اوس بې ځایه شوی عزیزانو خبره دا ده چې موږ لږ خلک به همت کوي ته به خامخا کوي لږ خلک به همت کوي ته به خامخا کوي ته د افغانستان آزاد افغانستان پر خپلو پروت یې او آزاد اوسېدلی یې نه په تا کې سرداري نظام جوړ شوی دی نه په تا کې قانوني نظام جوړ شوی دی تا پخوا هم ټوله کړې ده اوس بیا نظام دی بیا ټولېږي ملګري خو د خټ خدای خټ خبرې کوي افغانستان پلانا موږ لوړه په سړه سره په سړه سره خبره کوو پاکه یې کوو د عالمانو سره یې کوو اوس نو په افغانستان کې بولدک کې دا پېښه ده زه ډېرېږم هم خوا مې هم بده ده خشم هم راځي څوک راسه خوابه کې نیسي بولدک د ټوپک په زور نه دی نیول شوی د دې خبرو موږ خبر یو بولدک د ټوپک په زور نه دی نیول شوی پر بولدک باندې چې په ټیلفونو په جهازونو په هلیکاپټرانو مننه وشوې د چا کار بولدک نشو نیولی بولدک په هر څه پوه بولدک په هر څه پوه نور یې زه نه چوي موږ د کم خلک یو مستر شریف خلک داسې خبرې چې خلک کوي صلاح کوي بې صلاح نه به ګډېږي ته واره مې پته ته واره مې که هغه خلک یاست چې خیال دې دا دی چې په کور سړک به زه ګوریزي کوم پروفیسر صاحب یې دا کوي او بولدک او دغه د پلار کې په خدای کې د ما سره کوي د ما سره خدای کوي خدای دې د ما سره نه کوي بیا که ته یې مشران دې چې ورغلې فرض یې یو غلطي شوې ده تا یو چا ته وویل چې دا شی یې پرېږده فلاني ته یې ورکړه نو دا ستا ذمهواري جوړېده چې د کوم سړي په لاس کې ټوپک و د هغه د سر غم به دې پټ د هغه د سر غم په تا کور و هغه د ټوپک نه دی مات شوی ستا په پښتو یې ټوپک کېږدو ای بل لنډر ورغلی ستا توپونه ورسره کوي دا توپونه بل څوک چې مني کې نه مني پښتونخوا ملي پارټي قتل والا کوي دا به څوک نه کوي دا به څوک نه کوي دلته ډېر زموږ عالمان سره خاص ورته کوه ته طالبان ملګری یې ته وایې چې افغانستان طالبان ونیوي یا بولدک طالبان ونیوي زنده بند نیولی نو ته وایې چې زه د رسول مقبول صلی الله علیه وسلم پیروکار یم زه تا ته درې خبرې کوم په دې سوچ وکړه اوله دا چې په لومړي جنګ کې بدر جنګ بدر په غزا کې چې رسول اکرم صلی الله علیه وسلم کوم کافران ونیول د کمې وسلې په کمې باندې وویل د کمې باندې پرې کړې د کمې ولاسې پرې کړې د کمې وسلې پرې کړې سم یې درې خبرې ورته شوې شوې یوه دا خپل نظام په کارګران جوړ د پکې چې پلانای زموږ ملګري د تاسو سره دي هغه را نه کوي په دې باندې چې کوم یو غواړي هغه بدل دا نور چې وسلارو وهغو ته ووایي چې موږ ته یې کومه نه پیسې مستراکي چې د سبا د جنګ یا کارتوس په واخلو یا توپچه په واخلو یا د هغه وخت نه ریشو لیده په واخلو چې دا دواړه ځوانه یې نو چې نه بدلېدای شو نه پیسې درلودې هغه کې ووایم چې زموږ بچیانو ته هلک بیا پرېوړي دیني سبق خو نه ووایه دیني سبق یې نه ووایه دنیایي سبق نور بچیانو ته درې میاشتې یا 2 میاشتې ووایه په مخکې کې شه دا یو دا رسول مقبول صلی الله علیه وسلم سپه سالار دی تربرونه یې نیولي دي هېڅ چا ته یې څه خبره نه وکړه بل د احد په جنګ کې چې خالد بن ولید د کفارو د لښکرو مشر دی ابو سفیان یې ملک دی په هغه کې د رسول الله مبارک او یا ډېر نازولي ملګري شهیدان دي او یا ډېر نازولي ملګري شهیدان دي په خپله د ده مبارک زغره په سر ننوته هغه ټول یې شهیدان دي دا چې 10 هجري کې
رسول الله مبارک تشکیل راوستې پر دغه یې ودرولې پر مکه شریفه باندې مازدیګر په مکه کې د رسول الله مبارک سره هره څوکه سوی وه ښکنځل ورته شوي وو بدې ورته شوي وې پکان یې شوي وو ګز بمونه ور شوي وو نازولي ملګري شهیدان شوي وو دی مازدیګر پر مازدیګر په خپل ښار ننوځي بده خبره دا وهل ابو سفیان مازدیګر ورغلو دوی ورونه مړ کړل دی مازدیګر ورغلو د محمد صلی الله علیه وسلم په خیمه ورننوتې ګل محمد زه راغلی امر خدای دی کلمه یې نه ده ویلې طالبان پوه شوي باندې وکړي خدای ته وګورئ کلمه یې نه ده ویلې دې دا ویلي چې لا اله الا الله محمد رسول الله خالي دمران یې ورته وویل ګل محمد پر مکه باندې نه راغله دغه ته ولاړ چې لښکرې د مکې نیولو څخه روانې شوې د محمد پیغمبر غږ دا و چې شنه درخته به نه پرې کوئ بچې ته به څه نه وایاست ښځو ته به څه نه وایاست هغه چا ته به څه نه وایاست چې ټوپک یې په لاس کې دی تور مهارتونه یې په لاس کې دی او هغه چا ته به څه نه وایاست کوم سړی چې د ابوسفیان په کور و هغه ابوسفیان چې دی بې عزته کړی و د ده عیال ملګري شهیدان کړي وو د هغه کور د تش د یوې ننواتې په وجه د امر کور یې راغلی درېیمه خبره چې بیا محمد صلی الله علیه وسلم راغی زه د عالمان څه پوښتنه کوم نومونه یې نه اخلم تکررونه یې اورم په غور یې اورم زه د عالمان څه پوښتنه کوم چې محمد پیغمبر څه وخت کعبه شریفه ونیوله څو کسې باندې کوم سړی حلال کړي لاس 19 کسه هم ډېر ضرري په هغې کې ځینې یې د پانسۍ حکم وکړي یو دغه ابوجهل زوی اکرمه مړ شو اکرمه وموت ځان یې خلاص وتښتېد زه د عالمانو څخه پوښتنه کوم چې هغه کعبه شریفه چې دی ځایي شوی و دی د کوره شوی شوی و د ده نازولي ملګري ځایي شوي وو د دنیا ګل یې پرې غورځولی و هغه کعبه شریفه چې محمد ونیوله څو سړي یې مړه کړل څلورمه خالد بن ولید چې د هغه لښکر مشر و چې محمد صلی الله علیه وسلم یې زخمي کړی بیا ملګري یې مړه وو لا مبارک په مدینه کې راغی ول محمد زه راغلی زه ستا په ډله کې شم زه کلمه وایم زه دا نه ورته وم چې تا زما بیا ملګري یې تا زما سر یې تا زما غاښونه یې ول خدای دې راوړه خدای دې راوړه دننه څه ته چونکې جهلي سړی یې مسلکي سړی یې سپاسالار یې دننه څه ته د اسلام د پوځو سپاسالار یې تاسو د خلک سیف الله وایي د خدای کور اکرمه هم لا مبارک د وارنټ د قتل وارنټ اکرمه لا مبارک مدینې شریف ته راغی محمد زما کې ټول راسک شریف سلام ګوره که ته وایې چې زه د خدای په لاره یم بیا به محمد ورسې هېڅوک به وزیر یې دیشه به سم نه پرې کوې پیسه به ملنډې نه وایې د چا کالي به ټوپک په دهان نه ګرځې د دې خلک آب دي د دې خلک آب دي دا به هېڅوک نه کوي د هغه باوجود په باندې ولید زموږ ویناګان دا افغانستان یو روس او امریکې د زمانې زور ازمایښت سره وشو مړوند سره ساتي خو یورپ د دې جنګ د تمام لپاره ټیک نه باله افغانستان غرونه زموږ غرونه دا زور میدان پرې باندې روس او امریکې زموږ د وژلې ډول تفصیل زعامت وګړي بابت وګړي اوس بیا د دنیا زورور شروع یې خدای دې زورور نشته د دنیا زورور یو بیا افغانستان بیا د دنیا جهان د غوړمن میدان جوړي دې ته د پښتون پارټي ډېر بیداري کوي دې ته د شمول خلک ډېر بیداري کوي افغانستان ټیک دې روح پرېز کې دې کړه افغانستان کې ملګرو وایي زموږ د پلار د نیکه اراده زموږ کور دی بار بار زه خبره کوم بار بار زه خبره کوم او پر آرمي چیف هم کړی چې د افغانستان امن د پاکستان امن سره کړی د افغانستان امن
افغانستان امن د افغانستان د استقلال د خرابېدو څخه شروع شوی دی چې تر څو د افغانستان استقلال بحال نشي د افغانستان جنډا پر ګرد افغانستان ونه رپېږي او وکتالې د افغانانو اصل شي وکتالې نه کوي چې د افغانانو په لاس کې پر ټول جهان باندې امن د خودکار کوي دا پاکستان به ووایي پاکستان ته وینا په دې ځای نه پوکړي بار موږ پټ وکړو چې ښکاره مې وکړو پر تا نظام دی چې تا یې څنګه خرڅ کړی دی پر تا نظام دی چې تا شمالي کوریا ته څنګه ورکړی پر تا نظام دی چې تا ایران ته څنګه ورکړی پر تا نظام دی چې تا د دنیا ټول دهشتګرد ساتي دا به هغه معنی چې تخم اور واخیست ایران او پاکستان ته امریکا لګیا د چاړې تېروي موږ د دې ملک اوسېدونکي یو موږ جنرالان ته وایو وګوره خدای ته وګوره ته په دا نه پوهېږې چې ښځه د خاورو ډکه شي هېڅ راسه ښځه د خاورو ډکه شي دغه نواز شریف په زرغمان د پاس وکړه یو جمهوریت اعلان کړه یو آیین اعلان کړه هغه کښېنه موږ ورته ګزاره وکړه او که ته خامخا لیونی شوی خامخا لیونتوب کوې په لیونتوب یا موږ وابدو انسان موږ د عثمان شهید د کافرې هغه راوړه کړې احتجاج د موسیقۍ نه بیا نن چې موږ راغلي یو څو ورځې بعد په دغه کې جلسه یې کړې د دې ډول ورور موږ په جنازه کې ویل دي په ایمانداري موږ سره مذاکره نه کوو دا جنګ اوږدې سیاسي جنګ مرزاباد زنده‌باد دا کېدای شي بله چې کوم شکل راغلی ورور موږ د خلکو ته ویلي دي چې موږ ته به هر ورور سړی راکړي هېڅ سړی راکوي که نه راکوي اسلام وایي دا پروتوکول سړی پروتوکول سړی د زموږ سره کوي زموږ سره عقل شریک کوي زموږ لاملونه دي ټول راسره شریک کوي عقل راسره دا ټول خلک دا متغیر شخصي دا چې پروتوکول سړی ورکړي په زنده‌باد مرزاباد موږ دا خلک نه جوړه کولی شو خلک مثلا د کسر زموږ نظر راوړی دی پښتونخوا مليان پټۍ پښتانه داسې د حساب ایستلي دي هغه ورځ اعلان وکړ چې جنوبي بلوچستان جنوبي بلوچستان نه د بلوچ علاقه د هغه دپاره 800 عربه ورکړي بلوچي کوم هلکه چاپ صاحب خبرې دی دغه وزیر اعلی یې هلته پښتانه هم ناست په لاس بلۍ کې بلوچ هم ناست دي یو چا ورته ویل چې دا ډېر زیاتون دی 800 عربه روپۍ کوم جنوبي بلوچستان چې یا بوادر دی یا خدای وکړه هغه ټکان کوي نو که دې خلک ټکان شروع کړه که دې خلک ټکان شروع کړه دا به څه وکړو عزیزان یو دا ملک پر موږ ګران دی ورته عمل ساتل غواړو په دې ملک کې که بابا تعالی وویل یا بل ملګري وویل یا رکوارو په دې ملک کې د پنجابي صوبه شته په دې ملک کې د سندي صوبه شته په دې ملک کې د پښتونخوا بلوچ صوبه شته موږ پښتانه د حق لرو چې دا پښتون خیبر پښتونخوا منځنۍ پښتونخوا د ریډیو لاندې دا ګرده داسې مهاجم وکړو او خپل پښتونستان جوړ په دا کې کېدای شي زموږ په تاریخ یوه استعدا جوړه شي وروره موږ خپل وطن په یوه صوبه کې راوستلی دا په دا کې به زموږ سره کلک نه لري ټینګ به راسره نه لري قیمت به راسره نه لري بله خبره دا ده مشر په اردو باندې اردو یې څه شي اردو لري د خلک پښتو خلاص عزیزان خبره دا ده د عثمان شهید د عثمان شهید سره د همدردۍ یا د ده د پوهه اخیستلو یوازینۍ لاره دا ده د عثمان شهید د دغه لاره دا ده چې کوم ارمانونه د ده وو یا د پارټۍ وو د هغه ارمانونو لپاره جهاد کړو هغه ارمانونه ګرانه نه دي پښتونخوا مليان پارټۍ په زرګونو ملکونو کارکنان لري دا به انشاءالله دا ځوان لري چې د عثمان شهید ارمانونه د پارټۍ د ارمانونو لپاره تاریخ روان کړي تاریخ شروع ورونو عزیزانو بله دې خبرې دلته خبره خلک کوي وایي مغربیان خلک کاروبار ته نه پرېږدي خلک وایي د افغانستان سره خلک
كهرباء دلبري داد من يعقل مني داد من يعقل مني داد أقل من يعقل مني شوف خلق حقني عيني حقني إنساني حقني لكن دهار نزي لكن دهار بشمال رازي لكن جلال آباد نزي جلال آباد بشمال رازي خلا 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 Hindustan se lebih kaya, luaran boleh, kalau orang kaya dengan kawasan Hindustan se jangkau, Hindustan se lebih kau, luaran boleh, kalau orang yang cewek, cemana, satu parti, yang parti terjauh, cewek ini masih, orang cewek orang mana, kalau cewek kalau mana, cewek kita jual. Pakistan सरकार लाई उसके हमारा मुंगेरा तो पाकिस्तान सरकार लाई चिल्ली हमारा मुंगेरा तो पाकिस्तान सरकार लाई तलाक हमारा मुंगेरा लोग का वहाँ वहाँ हक नहीं तो बरसात में भी नहीं कदर साफ ताकत होता है तो वो बिगड़ा हो बात है सारा पाकिस्तान वक्त भी है मेरे भाई मुसलमान में पार्टी पाकिस्तान को एक फेडरेशन समझती है पाकिस्तान में पार्टी का ये स्टैंड है कि ये वोट आइन की पासदारी के बगैर नहीं चल सकता पाकिस्तान का आइन खत्म है यहाँ पार्लियामेंट का इफ्तार होगा तो पाकिस्तान की खालसा होगी हमारी मुश्किल होगी तो पार्लियामेंट के लोग पाकिस्तान को चलाने की सलाहियत रखते होंगे मैंने अपनी बात में कहा था पाकिस्तान का अमन खिले के अमन से जुड़ा हुआ है खुदा न खास्ता अगर पाकिस्तान में बदलने को हुआ भी गई तो पाकिस्तान और ईरान दोनों अपनी जिंदगी पाकिस्तान और ईरान दोनों की सामियत और यहाँ तमाम जंगी हम इसको चलाना चाहते हैं लेकिन इस तरह कि यहाँ आवाम की ताकत से बड़ी पार्लियामेंट पॉलिसियाँ बनाई Thank you.